بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما عزیزانو مشرانو رونو، الله تعالی په موږ تاسو باندې احسان وکړو، فضل او کرم یې ربانې وکړو چې موږ تاسو له نمازیګر مونږ د جمع سره د کولو توفیق راوړو. دغه زمونږ استاد خپل څه کمال نشته، بلکې محض د الله رب العزت توفیق. بیا الله تعالی په موږ تاسو باندې بل احسان دا وکړو چې موږ تاسو په عظیم فکر کې کېنولو. الله تعالی د دنیا ته 1,40,000 کم و بیش پیغمبران را لېږلي. هغه ټول دې فکر د پاره راغلي دي چې د الله تعالی د بندیان د الله تعالی د نافرمانی نه واوړي او د الله تعالی په فرمانبرداري کې ولګي. کم خلک چې د دین نه لري شو، الله تعالی په پس پیغمبر راولي. دا سلسله روانه یو انسان چې هغه دومره گمراهی طرف ته لاړو چې هغه ته نمرود ویل شي. نمرود په خپل گمراهی کې دومره پوخ شو او دومره گمراه شو چې الله تعالی پس حضرت ابراهیم علیه السلام راولي. حضرت ابراهیم علیه السلام هغه دعوت ورکړ. هغه د پیغمبر دعوت چې ده ونه مانو. نو الله تعالی د دعوت نه مخکې یو انسان له سزا، یو انسان له دغه نور کوي. کله چې هغه پسې پیغام راوړون کې پیغام راوړي، هغه کله پیغام ټکراو کې پیغام ونه مني، نو الله تعالی بیا غل له سزا ورکړي. نو هغه نمرود چې کله ونه منل، نو الله تعالی ناکام کو. یا بل انسان په گمراهی کې دومره مخکې لاړو چې هغه دا دعوا وکړه انا ربکم الاعلى. هغه ته فرعون ویل شي. فرعون به دا دعوا کوله وزو اعلی رب یما انا ربکم الاعلى. نه په دې گمراهی کې دومره مخکې لاړ، الله تعالی هغه پس پیغمبر راولي. موسی علیه السلام موسی علیه السلام هغه دعوت ورکړو چې تو چې کوم دعوه کې دا دعوه ستا غلطه ده، ته چې په کوم گمراهی کې روانې د دین قلار شه او هغه الله تعالی باندې ایمان راوړو او زما خبره ومنه. نو فرعون چې دا خبره ونه منله، نو الله تعالی خو دا غټه پر مهلت ورکو تر کوم وخت پورې پسې پیغام راوړون کې راغلی نو. کله چې پسې پیغمبر راغی او دعوت ورکو به ونه منله، ټکراوي، نو الله تعالی غم هلاک او د فرعون وسمغه دانچه وسم پرته د مصر کې. موږ تاسو مخامخ الله تعالی د عبرت نشان وګرځو. دغه شان سلسله د پیغمبرانو روانه، کله چې به قوم نافرمانه شو، سرکشه الله تعالی بس پیغمبر راولي. په اخر کې زموږ استاد پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ. په هغه وخت کې څومره د جهالت تورې تیارې وي، خلکو به څومره د جهل نه کار اخیستو پر خبره کې خپل جهالت به کو. په هغه وخت کې الله تعالی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه په منځ کې پیدا کو. هغه دومره مهنت کو भरपूर چې هغه خلک د یو ورونه روش کم خلکو چې بده یو بل سره سخت دشمنیان کول. یا اوخ په بل اوخ نه مخ کې وبوس کړي، هغه باندې په کلونو دشمنیان، د خاندان دشمنیان به. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په आवाज سخت تکلیفونه برداشت کړو، مهنت وکړو. په اخر کې الله تعالی 1,40,000 صحابه کرام پیدا کړل. چې هغه صحابه کرام
هغه صحابه کرام د دین لپاره ډېر زیات سخت تیر کړل ډېر زیات قربانیان ورکړل موږ تاسو ته په ډېر بهترین طریقې سره خپل وینو قربانیان ورکړل موږ تاسو ته دین نه ورسو کاغو دومره مهنت نه وکړه نو موږ تاسو بنن په کورونو کې بغیر د مهنت موږ مسلمانان نو موږ چې د بغیر مهنت د مسلمانانو د مور په کې موږ د کلمه نصیب شو لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کې دا صحابه کرامو مهنت نتیجه ښکاری نو زمونږ استاد هم د کار چې موږ تاسو مهنت کو भरपूर اگر شاعر وی کولے ہو یا نہ کولے در تجھ کو اس سے کیا غرض تو اپنا کام کر کیا یعنی کہ کٹکٹائے جا قدر کولاوی گیو کنه کولاوی ستابه د کیسه غرض تو خپل کار کو یعنی دروازے کٹکٹاوا بس خلق کو دعوت ورکو اگر چه بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ نو اللہ تعالی منتب قرآن کی فرمائے لی دی کنتم خیر امہ تس بہترین امتی یا اللہ منگولی بہترین اخرجت للناس تسر علی گل شوی یا اللہ من سر پر علی گل شوی تأمرون بالمعروف تصبد خو خبر حکم کو وتنهون عن المنکر نبودنا من کول کو وتؤمنون بالله فالله تعالی من بایمان سال نو اللہ تعالی په صفا سترا الفاظ کې دا من ته حکم کړی دی چې تاسو به خو خبر حکم کوئ د خود نه من کول کوئ الله تعالی من به ایمان تاسو دې وجه نه بهترین امت نبی پاک صلی الله علیه وسلم په اخرنی خطبه کې موږ ته فرمایلی دي فلیبلغ الشاهد الغائب چې د حاضرین کم ناس دي په غایبین د دین رس اول خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما تاسو دین نه ورسو صحابه کرام یو ته دین نه ورسو بلکې ته د دین پر حق ادا کو نبی پاک صلی الله علیه وسلم شهادت کو ته اوچته کړه درې پر فرمایل چې یا الله تو گوسی ما د دین نه ورسو بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو حاضرین بغایبین ته دین رسول هغه حاضرین هغه دین راغ سپور دنیا ته ورسو غایبین ته ورسو دا غ دور د پر من غایبین وس نبی پاک صلی الله علیه وسلم کا سره دا فرمایله فلیبلغ العالم الغائب چې عالمان به خالص دین نبی او زمونږ استاد چټي و چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې فلیبلغ العامل الغائب چې عاملان کوم عمل کوونکي دي هغه دین رسي بغیر عمل ولا بدین رسي نبی او زمونږ استاد چټي و حدیث خبر نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم هر یو لفظ چې کوم د خلینو راوته دی هغه ډیر زیات مبارک دی هغه ډیر زیات اعلی لفظ دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم سو فرمان فلیبلغ الشاهد الغائب شاهدین کوم چې حاضرین دي دوباره سیدین غایبین ته از د نصر رضی الله تعالی عنہ نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو عرض یو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به تر هغه وخت پورې د خو خبر حکم نه کوو تر څو پورې چې موږ په خپل په ټول خو باندې عمل ونکړو موږ به دا وخت پورې د بدن من کول نه کوو تر څو پورې چې موږ ټول بدن من شوی نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرماینا بلکې تاسو به د خو خبر حکم کوئ اگر چې تاسو ټول خو باندې په خپل عمل نه کوئ د بدن من کول کوئی اگر چې تاسو خپل ټول بدن نه من کیږي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته مر رأى منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك ضعف الإيمان فرمای چې تاسو کې یو کس یو ګناه ویني مفهوم دا څه دی مر رأى منکم منکرا پتاسو کې یو کس یو ګناه ویني منکر کار ویني
فليغيره بيده نو غلط دا پکار دے چې پلاس فإن لم يستطيع فبلسانه کچر د لاس پلاس سره د منکولو طاقت نه لري بچ بسر دي من فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه او کچر دمر طاقت هم نه لري پس نه کې دغه تبدو پس نه کې دا یو احد وکي چې کله به ما کې دې طاقت راغلی نسبه منا وذلك ضعف الايمان او دا د ایمان ټول کې کمزوري درجه ده نو دا جذبه زمون ټول پزرونه کې پکار ده الله تعالی دې موږ ته سره د عمل کولو توفیق راکړي